علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ د ملدان سره تعلق لرونکی د پی ټي آی سرګرم کارکون سید احمد جان چې د اټک پول نه غورځېدلی و په ازادي مارچ کې او شهید شوی و سید احمد جان د اټک پول نه چا ظالمانو غورځولی و دوستانو د سید احمد جان د شهید کولو ټول حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم د سید احمد جان شپږ بچي و شپږ وانه بچي ته نه یتیمانان پاتې شو هغه بچي په سرو سترګو باندې جاري هغه بچي د خپل پلار باره کې څه وایي دوستانو هغه ټولې خبرې در سره په دې ویډیو کې شریکوم د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو د پی ټي آی سرګرم کارکون سید احمد جان چې هغه د پی ټي آی پارټۍ لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او په خپل کلي ملدان کې د پی ټي آی په ایم پی ګانو ایم ان ای ګانو باندې ډېر زیات کارونه کړي دي دوستانو د پی ټي آی یو سرګرم کارکون عمران خان سره ډېره زیاته مینه لرله همدغه رنګې سید احمد جان چې کله عمران خان د ازادي مارچ اعلان وکړو نو سید احمد جان ازادي مارچ ته راووتو او په هغه ازادي مارچ کې ډېر زیات شیلینګ شوی و دوستانو د هغه شیلینګ نه باوجود هم سید احمد جان اټک پوره پورې ځان رسولی و او چې کله په اټک پور کې هغه کانټینل لرې کوو نو کانټینل له پولیسو ټیکې وکړې او هغه کانټینل له سید احمد جان وغورځېدو او شهید کړی شو دوستانو سید احمد جان شهادت الله تعالی قبول کړي سید احمد جان ډېر ښه انسان و هر وایي چې 15 وخته مونځ او 10 به یې کولو چا سره به یې کار نه لرلو خپل کار سره خپل کار لرلو خو چې کله به د پی ټي آی باره کې څه خبرې وشولې نو بیا به هغه خامخا د خپل جواب انتظار ورکولو دوستانو الله دې سید احمد جان شهادت قبول کړي والله دې ولې بچو له عزت صبر ورکړي د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام